بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. زه یم کې سردار او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو ملګرو په 10 سپتمبر باندې د سوکټو تاڼې په حدود کې یو کور اخلاص شوی و. کله هغه ټایم شوی و چې کله د کور والا یو مړی ورته تللی او کور یې تاله و. او دې اخلا کې هغه کسان ولوي سوچ کوم د چا چې 2 میاشتې پهله په دې کور کې درنګ کار کړی و. اکثر مونږ داسې کوو کوم کم کاریګرم کور ته کار لراولو نو هغه ته د ټول کور زموږ معلومات وشو چې کوم شي په کوم ځای کې پروت دی. نو د دې شیزونو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي چې یاره موږ په چا کار کوو چې هغه څوک دي د هغه په اړه کې معلومات وي او بیا د هغه نه دومره خیال ساتو موږ بیا سم د خپل کور د خپل کور هر یو خبرې نه خبرو. د دې شیزونو ډېر زیات خیال پکار دي چې په چا باندې څه کار کوئ نو د خپل چې کوم ستاسو سیکریټي ده د هغې ډېر زیات خیال ساتئ. دا ګروپ څنګه ونیول شو دا کسان ولې مجبور شو چې رنګسازان او زرګران په دې اخلا کې ملوث شو. دې حوالې سره به د ایس ایچ او سره خبرې کوو چې تاسو څه معلومات چې کوم دي هغه به تاسو نه ټول درکړو. ګرانو ملګرو ایس ایچ او چمکني اشفاق خان نه به تپوس کوو په 10 ستمبر باندې چې کوم کور کې اخلاص شوی و دا کې څنګه ټریس شو او دې کې څومره ریکوري وشوه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پندو کې موږ سره یو وقوع شو یو مړی شو یو فیملی کې هغې تلو دروازې مړی لا کم چې غلو هغې ته پته ولګي د کور لاک دی نو دا 3 کسانو نو هغې بیا ورغلي او غلی کړی دی. بیا ټریس څنګه شو دي؟ ټریس به هیومن انټیلیجنس باندې داسې شکمن کسانو هغه پکې موږ یو پکې انټارګیټ کو نو عدل نامي کس و هغه نه دا سلسله بریک شو نو بیا چې کوم ګینګ و غونډ پکې برس شو. دې نه ریکوري څومره شوی دی؟ ریکوري دې شپږ تولې سونه ته ریکوري شوې ده. او جی دې دا سونا بیا کور کې ور سره پراته وه یا چې خرڅه کړې وه سونی ریکوري څنګه شوې؟ سونا زرګرو په رامداس بازار کې زرګرو هغې باندې خرڅه کړې وه بس هغه لږ څنګه وړې د هغه ویلي کړې وه نو هغه لږ په سخته طریقې سره هغه بیا انټرګیټ شو نو هغه بیا وشي او مال یې راوړې ده په هغې هغې ویلي کړې وه بیا کم هغې کوانټټي جوړې ده نو هغه ته موږ بیا ریکور کړه. د دې لپاره خو څه اصول هم وي څه قانون هم وي که نه چې زرګر سونه اخلي نو هغه به پهله تصدیق کوي چې رسید شته نشته. د زرګر دی کې ملزم دی یا نه؟ او ملزم دی پکې د پکې میلپایډ انټینشن و د ته پته وه دا شي د غلا دی. بل دا یو چې کوم غل منصور دا د رشته دار مو ترور زوی مو نو دوی خو په سلا باندې دا کار کړی دی او نو دواړه هم پکې ملزم دی او عدالت ته پیش کړي انشاءالله چې بس رغی آینه بیا کې دې غلو څه ویلې دي دا کور څنګه ټارګېټ کړی و لکه دغه کور یې ټارګېټ کړی ولې؟ دا خو زیات تر رینډم دی ګوري چې کوم لاک کور وي تاله ورته وي نو هغه کوي دیم کتلي د کور تاله دی او پکار خو دا چې کوم سړی دي د کور نه بل چاته حواله کړي یا یو پرت پکې پرېږدي نو دا قسمه حادثات په بیا نه کېږي. دې کې دا یو ملزم چې کوم رنګساز دی د باره کې موږ اورېدلي دي چې یاره د دې کور کې کار کړی و دی د هر څه نه خبر و او بالکل د کې کوم مودی و د یو 2 میاشتې مخکې واده شوی دی د خو بهر مزدورۍ دپاره خو اوس واده یې کړی 2 میاشتې نو واده دپاره دا رنګ یې کو کور کې نو رنګساز ته پته لګېدلی وه چې د نه یې واده کړی دی او د سامان کم ځای پروت دی نو چې موږ کرایم سین ته هم لاړو هلته ټارګېټ ځای راته پته وه چې دا سونه کم ځای کې ده بس هغه ځای چړلو نور ځای کې داسې ګوتې متې نه وې والې او سونه به یې کتلې وه کم چې نقلي سونه وه هغه یې ماته کړې وه غورځولې وه کم چې د کار هغه اوریجنل سونه وه هغې ځان سره وړې وه. دا ملزمان چې کوم نیوې شوي دي نو دوی مخکې هم چېرته څه کیس میس کړی دی او داسې ټوټه پوټه وړی وړی غلاګانو کې هم مخکې ریکارډ شته کریمینل. اکثر په پولیس باندې دا الزام لګي که نه چې یاره بس دا پولیس ټول غلو سره میلاو وي او دوی ته پیسې والي او دا ډېر زر روزي. یاره داسې خو نه وي ځکه ماشاءالله پولیس خو کوم پېښور پولیس جنرالي غونډ داسې چې دا د غلو څوک هم مددګار نه جوړي یا فیسیلیټیشن څوک هم نه کوي خو زموږ ګیله دا وي چې کوم مدعي ورسره بیک ډور باندې راضینامه وکړي نو کیس خراب شي ای د سزا میلو نه شي نو پکار ده چې عام شهري لم پکار دی چې دا یوازې پولیس کار نه دی کرایم هغې هم دغه ذمه دار دی چې کوم چا سره وقوع شي چې بیا ولاړي کم از کم چې دا عدالت کې دې موږ ګلټي کړو که نه یو اګزامپل د جوړ شي بیا غلاګانې کمې شي اټومیټیکلي. ګرانو ملګرو ستر پرده د کور هم پکار وي
او دا خبره بیخي نه دی هیرول پکار. کله هم چې مونږ په کور کې دننه څه قسمه کار هم کو نو په ادباري خلکو باندې کول پکار دي، او بل دا چې د خپل کور حفاظتي انتظامات هم په خپله کول پکار وي. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي.